په وینه ورکولو سره حرمت ثابتېږي او که یا که چیرې خسر و خپل زوم ته وینه ورکړه یا زوم و خسر ته وینه ورکړه نو په دې سره حرمت ثابتېږي او که یا یعنې په دې خسر یا په دې زوم باندې معاینه دا ښځه خپله ښځه پر طلاق کېږي که نه طلاق کېږي. نو اوس به راسو جواب ته چې یعنې زوم راولاړ شي خسر ته وینه ورکړي یا خسر راولاړ شي و زوم ته وینه ورکړي نو نه په خسر باندې ښځه طلاقه کېږي او نه په زوم باندې ښځه طلاقه کېږي ځکه په وینه ورکولو سره حرمت نه ثابتېږي. فتاوای حقانیه صفحه نمبر 56 55 جل نمبر 6 فقه حنفي صفحه نمبر 55 جل نمبر 4 فتاوای العصر صفحه نمبر 110 الملتقط صفحه نمبر 208 کفایة المفتی صفحه نمبر 144 جل نمبر 9. نو په دې کتابو کې داسې راغلي دي چې په وینه ورکولو سره حرمت نه ثابتېږي. مثلا خسر راولاړ شي زوم ته وینه ورکړي او زوم راولاړ شي خسر ته وینه ورکړي نو پر یو باندې هم ښځه نه طلاقه کېږي او نه پر دې باندې حرمت ثابتېږي.